د قرآن پاک کې د غیبت د هغې یو مثال الله تعالی ذکر کوي ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا د سړي روري هغه مړي نو ګوره د سړي سوچ زړه چې دی نو خوږي ناجوړی نو سوچ د سړي په هغه باندې زړه هغه خوږېږي نو چې اوس مړ هغه رور دی او دی چوړکی چې دی نو راخلي او د هغه نه غوښه چې دی نو هغه کټ کوي قطرې ته نه کټ کوي او هغه ځان له رتی هغه ځان له چې دی نو هغه خوري نو الله تعالی وي دا به وکړي نو مقصد دا چې دا کار نشي کولی نو لکه څنګه چې هغه مړ رور هغه د څه شي نه خبر نه دی نو دغه شانته چې پوه خلکو پسې ډرامې او پروپاګنډې او غیبتونه او د هغو چې دی نو بېعزتۍ هغه چې دی نو کوي نو هغه هم دغه شان د مړ په شان خبر نه دی او ته چې دی نو هغه پسې هغه لګیای نو دا لکه د مړ رور د هغه غوښه هغه چې ته خورې او دا ګناهونه چې کم خلق هغه کوي د هغو نیکۍ ته ملا ماتوي یو حدیث کې راځي یو دوه چې دی نو زنانه وي روجې میاشت وه هغو باندې روجه هغه چې دی نو ډېره وغمېدله نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته د هغې خبره هغه راله چې داسې دو باندې روجه غمېدله نبی علیه السلام خپل چې دی نو جام هغه ولېږه ورته ووایه چې دې کې الټی چې دی نو هغه وکړي هغې کې الټی چې دی نو وکړي نو هغې کې غوښه هغه یې وجاریستله نو هغو حیران شله چې دو خو غوښه نه ده خوړلې خپل کور بني ادمانو چې غوښه خو دو هغه نه ده خوړلې نو دا غوښه څنګه وجاریستله نو نبی علیه السلام ته وی چې یا رسول الله هغوی خو غوښه وجاریستله دو خو غوښه نه ده خوړلې نبی علیه السلام یې دو به غیبت چې دی نو کړي نو دا خو صحابو که نه هغه به الله تعالی خوده د صحابو متعلق دا عقیده ده زمونږ ولم یصروا علی ما فعلوا هغو نه که څه غلط کار شوی هغو بیا دوباره نه یې کړی هغې باندې هغو اصرار نه کوي نو صحابو نه چې کوم یو غلط کار هغه شوی دا د وروستني امت د هغو دپاره یو نمونه وي چې ګوره پلانکې صحابي و داسې کار هغه ته نه شوی و بیا توبه یې وښکله یا مثلا غلا ته نه شوی وه لاس یې کټ شوی دی یا زنا ته نه چې دی نو شوی و په هغې باندې دورې پې قایمې شوي دي دغه شان چې دی نو سنې صحابه هغه رجم شوي چې دی نو هم دي د سنې صحابه هغه قصاص شوي هغه چې دی نو هغه هم دي نو د دو چې کومه خبره وي هغه الله تعالی په دنیا کې ختمه کړي او که په دنیا کې هغه الله تعالی په پرده اچولي نو بیا د برزخ کې په دې قبر کې دې کې دوسر حساب کتاب چې دی نو وشي د نبی علیه السلام د صحبت د وجې نه د قیامت په ورځ باندې یو صحابي ومه نبی علیه السلام چې دنیا نه تللی نو دغه وخت سره د صحابو تعداد 1,40,000 کم و زیات دومره چې دی د صحابو د هغو چې دی نو تعداد و یو صحابي دا به هم د الله تعالی مخې ته د مجرم په حیثیت سره نه پیش کیږي دا به د نبی علیه السلام د صحبت د وجې نه دا به پاک سوتره دو سره چې کومه معاملې چې دی نو هغه شوي هغه معاملې هغه به د برزخ کې او قبر کې هغې کې هغه خبرې هغه به شوي حضرت علی کرم الله وجهه حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه دا دومره لوی جنګونه د دو شوي دي چې په یو جنګ کې هغې کې 40,000 کسان دا د حضرت علی کرم الله وجهه د طرف نه مړه دي او 40,000 کسان دا د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه دغه طرف نه هغه چې دی نه مړه دي لیکن حضرت علی کرم الله وجهه هغه نه یو ورځ چا تپوس وکړو هغه وی چې ورته وی دا ستا د لاسه چې کوم مړه دي دا به دوزخ ته ځي هغه وی نه دا مسلمانان دي دا به هم جنت ته چې دی نو ځي موږ به هم جنت هغې ته چې دی نو غزو او قرآن کې چې الله تعالی وایي ونزعنا ما فی صدورهم من غل د دو چې کوم زړونو کې یو بل ته خفقاني نو الله تعالی وایي چې دا به د زړونو نه وله موږ وکاږو نو دغه زما د حضرت امیر معاویه باره کې الله تعالی وایي چې دنیا کې چې زمونږ هغه چې دی نو زړونو کې کوم خفقان راغلی نو د قیامت په ورځې باندې دغه خفقان به الله تعالی زمونږ د زړونو نه چې دی نو وکاږي دغه رنګې مسلمانان لکه اوس مونږ الحمدلله مسلمانان یو کلمه ویله زمونږ به د تره زوی سره ورانوي زمونږ به د ماما زوی سره ورانوي اوښې سره به ورانوي سخر سره به ورانوي روڼو کې به یو بل نه هغه چې دی نو خفه یو
او دغه شان چې هغه موږ باندې مرګ راغی او الله تعالی زموږ مغفرت هغه چې دی نو وکړي نو موږ چې جنت ته الحمدلله الله تعالی چې دی نو هغه بیایي نو زموږ به زړونه یو بل ته داسې چې دی نو صاف سوتره هغه چې دی نو شي لکه د شیشې په شان ته بیا به پکې دا نه چې د ما سره دا کړي دي ما ورسره دا کړي دي زما دا نقصان کړی دی یا زما دا نقصان کړی دی داسې دا زړونه دا به چې دی نو هغه صفا شي